زما مخالفینو امان دی یونس دی یونس خو په خپله ګوډ دی خو هغه په دې مخالفینو کې شمار دی یاسر دی یو محمد علي دی د دوی نه وړاندې په زما زوی دوی قتل کړو زه به رښتیا ویم او چې کومه خبره زه کوم نو هغه به رښتیا وي ما یو ناره دغه کړې ده چې ما سره ظلم کېږي ما سره د انصاف وشي دا مخې ته مې دا کاغذ نیولی دی د دې په واسطه باندې زه تاسو پریس کانفرنس کوم چې زما سره ډېر زیات ظلم کېږي زما خلاف بوکس کیسونه کېږي زما حق کیس نه درج کېږي زما په فصل باندې سپریګانې کېږي د هغې کیس نه درج کېږي په رڼا ورځ راباندې دلته رپوټونه دلته ډزې کېږي د هغې رپوټ مې نه درج کېږي په ټرانسفرمر زما په رڼا ورځ باندې ویشتلی شو او کویه مې بور کویه مې وران کړلی شو په لوډر باندې وران کړ د هغې رپوټ نه درج کېږي اوس مې بایسې کړې ده او د هغوی هغه د شپې ولګي او یې په خپله ولي یو ټرانسفرمر یې چېرته زوړ او هغوی د یو ځای نه بل ځای ته وړي هلته ډزې کوي او خولې ورکوي او دغه یو ټرانسفرمر بیا په موږ باندې پارچې کېږي زه په دې وخت کې د ظلم ښکار یم دغه خلک ډېر زیات شتمن دي کوم چې زما برخلاف دي هغوی د پوډرو کار کوي د هغوی سسپینې موټرې دي د هغوی کارخانې دي د هغوی جایدادونه دي زه یو غریب سړی ما سره نه پیسې شته او نه راسه نور د افرادي قوت شته دی رنګارنګ دغه په ما باندې کېږي ظلمونه نو زه د ټول پاکستان که هغه صدر مملکت دی که هغه سپریم کورټ دی که هغه وزیر اعظم پاکستان دی که هغه های کورټ چیف جسټس دی که هغه د هغې نه راښکته نور اعلی ادارې دي آی جي پي صاحب دی ډي ای جي صاحب دی ډي پي او صاحب دی دوی دي ټول زما چې په دې اوس کم خبرې کومه د دې د هغوی تحقیقات وکړي او انویسټیګیشن دې وکړي نو د هغې نه پس که زما دا خبرې رښتیا وي او ما پکې څه مبالغه نه وکړې نو هغوی دې د دې مخنیوی وکړي او زما امداد دې وکړي که چېرته ما دروغ ویلي وو نو خیر دی په ما باندې دې پوټه پارچې هم جوړې کړي او چې څومره سزا ما لره کولی شي نو زه ورته تیار یم زه قابل قبول ده به ما ته دا د دې نه مخکې زه تاسو ته د دې تاریخونو کم خبرې چې ما وکړې د هغې په حواله درته زه وایم په ما باندې په 27/1/2021 کې بوکس کیس جوړ شو او هغې کې په ما باندې 324 او 365 شوه زی په 24/2/2021 کې د اوتمانزو په بایپاس باندې په موټر باندې ووالم ما په خپلو سترګو دا کسان ولیده زه موټر پیژنم د موټر نمبر یې و 2346 ما هغوی ته د هغې دغه ورکړ هغوی په هغې باندې اوس دا عذر کوي چې یاره ستا پارچه سیمپل ده ما زما خلاف اقدام قتل کړی دی نو اقدام قتل خو شوی دی اوس که ما لا نه وژني نو د هغه خو د هغه خپل یو اختیار او خپل دغې ده زه د ټولو د دې اعلی ادارو نه دا خواست کوم چې په 25/15/2021 په دو کې زما رپورټ هم درج شو په رڼا ورځ باندې په ما ډزې شوې وې او د هغوی مخالفینو د شپې ټرانسفرمر چې کوم دا لګېدلی و په هغې کې موږ BBA وکړه د هغوی پارچه جوړه شوه زموږ هغه نه جوړېږي اوس د هغې نه پس زه په دې مجبور شوم چې زه یو د خپل آواز د دې میډیا په ذریعه باندې د ټولې دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوم چې ما سره بېانصافي کېږي د الله د رضا دپاره دا کوم بېانصافي چې ما سره کېږي او د چا په وس کې زموږ د وطن افسران هغه دې د دې مخنیوی وکړي او په کوم طریقه باندې چې زما یو قسم د ظلم نه بچ
کېږم، زما له د مرګ دمکیانې راکړی کېږي، په لارو کې راته کیني، رپورټ مې نه درج کېږي، په ایکه غونډ نه لاندې ما ته دوی ناستو، زه غلنۍ له تاریک له تللی ومه او ما په هغې باندې په د سرو په تاڼه کې رپورټ کاوه، هغې نه اخیسته، ویل دا د ایکه غونډ د تاڼې کار دی او د ایکه غونډ والا به ویل د سرو د تاڼې کار دی. زه په عدالت کې بې عزته کړم، په لتو باندې وولم، په 23 تاریخ باندې د 2مې میاشتې. زه په دې حیران یم چې آخر په عدالت کې ما ته تحفظ نه وي، ما ته په لار کې نه وي. د دې نه وړاندې په زما زوی دوی قتل کړه په 3/2019 کې، د هغې نه پس بیا 24/2019 کې زه 20مه تاریخ له راتلمه، هغې کې ما 10 ورځې په هسپتال کې په نقل مت باندې اتکړۍ لاسو ته پرتې وي او هغوی ته لا تر اوسه پورې په 324 چې ما 2 میاشتې تقریبا علاج او هسپتال خوړلی دی، هغوی ته اتکړۍ ونه لګېدې. زما مخالفین امان دی او دغه دی د یونس دی، یونس خو په خپله ګوډ دی خو هغه په دې مخالفینو کې شمار دی. او یو چې کوم دی نو دغه دی د یاسر دی، یو محمد علي دی، یو دغه دی د امید خان دی، او یو چې کوم دی نو ظاهر دی او وغیره وغیره. دا کسان دي چې ډیر زیات شتمن دي، د پوډرو کار کوي او د هغې په وجه باندې د پولیس په دغه کې نه راځي، بس ځان ترې په څه طریقه په پیسو ټکو باندې بچ کوي او په ما باندې پرچې کوي. زما په 6 جیره په پټي باندې سپری کړې ده چې هغه ستاسو وړاندې دی، تاسو یې وینئ دا دی، او د دې ټولې دنیا ته پاکستان ته ګوټ ته د دې دغه ورسوئ، دا کم غنم چې وچ شوي دي او د هغې تفسیرونه، نو تاسو په خپله دا د وینئ. زه به تاسو ته ووایم چې دا کار زما 6 جربه غنم چې کم دی په دې وخت کې نن په پاکستان کې د غلې څومره سختي ده، او بیا هم زما حواس پولیس نه اوري. زه ورشم او یاره دا کار په دې باندې پرچه نه کېږي، ولې نه کېږي؟ ما ته پته ده په د غنمو په دغه باندې په نقصان باندې 447 کېږي، 427 کېږي، نورې وغیره د پیچ کمې دي په هغې باندې لګي، خو هغوی بارسوقه دي. نو زه دا بېوسه خوله چې کومه ده په دې زما کار نه کېږي چې زه ورته ښځم. د پولیس دا موقف دی چې اله ته په ده باندې ګوان دا د دغه که اوس دا موقف دی، وایي دا خو د یو ټوپک ډزې دي او تا په 4 کسانو دعوې کړي، نو په غنمو کې 4 کسان بیل بیل ولاړ دي او یو ځای قولې مونږ له مخې له رالې او هغه هم رواغستې و، هغه 2 ځایونه یا 3 ځایونه هغه مونږ ته هغه ځایونه معلوم نه شو، قولې په هغه غنمو کې ورکې شوې. نو دا ثبوت خو شته که نه، خو دوی دا عذر کوي چې یاره دا قولې د یو ټوپک دی، نو که د یو دیم شوي خو دي که نه. زه د اعلی حکامو نه دا مطالبه کوم چې ماله دې د دې غنمو تاوان د دې برخلافونه واخیستلی شي، او ما څه چې دلته په دې ځای کې زه په سیټل علاقه کې یم، زما بغیر د عدالت او د حکومت نه بل څه دغه نشته وسیله. نو زما دا دغه دی چې دوی دې د دې مخنیوی وکړي، او دوی چې کوم دا کسان چې کوم ظلم کوي او دا په پیسو په ما پرچې کوي، نو دوی دې په هغې نظرثاني وکړي. بھائی زما پوسټنګ شوی دی 15 ورځې مې شوې په 15/3/2021 باندې چې کله نه راغلی وم. د جمعه خان چې څه قانوني کاروایي ده مونږ وله کړې ده، باقاعده د ده چې کله راپورټ کړی دی مونږ پې قانوني کار کړی دی. د ده خلاف 2 مقدمې هم درج شوي دي، باقاعده په عدالتونو کې ټریل چلیږي. د دې زړې دښمنۍ دي، د قبضو ځمکې دي دلته خلکو سره، د خانانو ځمکې قبضه کړي دي. یو سړي سره انتقال نشته چې د هغه مونږ د نشاندهۍ دپاره درخواست راوړي یا د بل څه دپاره، او دوی په خپلو کې جګړې مګړې کوي چې څه قانوني کار دی د دې هغه دوی له مونږ کړی دی.